Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Kinematics Physics second chapter. Kinematics کې موږ چې دینو دا خبره ډیسکس کوو چې آیا موږ سره دا هر یو آبجیکټ چې په دې دنیا کې موجود دی دا مووینګ یا موشن څنګه کوي. صرف په کاینمټکس کې به موږ دا خبره ډیسکس کوو چې آیا یو آبجیکټ چې د یو ځای نه بل ځای ته موو کیږي نو دا څنګه موو کیږي او د دې د مومنټ ته چې دی نو موږ کم یو موشن چې دی نو وایو یا کم یو مومنټ چې دی نو وایو. آیا دا بالکل سیده روان دی؟ آیا دا وایبریشن سره روان دی؟ آیا دا روټیټري روان دی؟ دې ته ویل کېږي کاینمټکس. په کاینمټکس کې به موږ صرف یو خبره کوو چې آیا دا موشن څنګه کیږي، خو دا به نه ډسکس کوو چې د دې کاز څه دی، د دې موشن چې دی نو کاز څه دی. یو ته ویل کېږي کاینمټکس، یو ته ویل کېږي ډاینامکس. په کاینمټکس کې موږ دا خبره ډسکس کوو چې آیا دا موشن تا سره کیږي نو دا موشن چې دی دا کم موشن دی، ٹھیک ده. او په ډاینامکس کې به موږ دا ډسکس کوو چې هغه فورس چې هغه تا سره دا موشن راولي یا اکسلریشن راولي نو دغه فورس چې دی نو څه شی دی. دا دوه خبرې دوه چپټرو کې دي. نن چې دی هغه به موږ صرف او صرف دا سټارټ کوو چې آیا موږ سره کاینمټکس چې دی نو څه ته ویل کېږي. ګوره یو خو د دې چې دی نو ډیفینیشن دی، ټیک ده. که د دې موږ ډیفینیشن وګورو نو ستاسو په بک کې چې دی نو دا دی آلریډي ډیفینیشن لیکلی شوی دی چې کاینمټکس از د برانچ آف فزکس which deal with the study of motion without going into the cause of the motion. صحیح ده. نو سټارټ اخلو لږ غونډې کې د دې نن ډسکشن دی، ټیک ده. هغه شان تیورټیکل لږ غونډې کې ډسکشن به وکړو چې تا ته کلیر شي چې او یاره کاینمټکس چې دی نو څه ته ویل کېږي. ګوره کاینمټکس کې به موږ څه خبرې ډسکس کوو، موږ به دا ډسکس کوو چې دا موشن چې دی نو دا څنګه کېږي، ټیک ده. مطلب موشن چې کوم ما سره کېږي یا یو باډي چې دی نه سټیټ آف موشن کې ده نو دا آیا په کم یو موشن باندې چې دی نو ده په روټیټري کې ده، ټرانسلیټري کې ده، وایبریټري کې ده، صحیح ده، یا رینډم موشن دی. نو چې کله هم ته د موشن خبره کې نو دا به مونږ په څه کې وایو، دا به مونږ په کاینمټکس کې وایو. اوس دې ځای کې بله خبره دا که نه چې آیا مونږ دا خبره ډیفاین کړو چې وټ از ریسټ اینډ وټ از موشن. دا دوه خبرې ګوره ضروري دي. ریسټ څه ته ویل کېږي او موشن څه ته ویل کېږي. ګوره همیشه چې دی که نه ریسټ او موشن چې دی دا به ډیفاین کېږي دا څه په باندې د ابزرور په بیس باندې، ټیک ده. د ابزرور په بیس باندې به ته چې دی نو دا ډیفاین کې چې آیا دا چې دی نو ما سره څه شیز دی په موشن کې دی یو شیز که په ریسټ کې دی. لکه د دې زه تاسو له یو اگزامپل درکوم. لیټ سې زه کلاس اخلم نو زه خوځېږم را خوځېږم که نه، ټیک ده. خو که زه وګورم نو چې کوم مخامخ سټوډنټس ناست دي هغه خو ناست په کورسۍ کې دي، په ریسټینګ پوزیشن کې دي. خو که لیټ سې ما ته چې دی نو رایټ سایډ ته یا لیفټ سایډ ته زه دلته کې ولاړ یم او زه د دې ځای نه چې دی نو مومنټ کومه نو زه خو مومنټ کوم نو سټوډنټس ته ښکاري چې یاره ټیچر چې دی نو هغه څه دی هغه په مومنټ کې دی، موشن کوي. خو په خپله خو هغوی په ریسټ کې دي که نه، خو ما ته هغوی په ریسټ کې نه ښکاري. ولې؟ بیکاز زه چې کله داسې مومنټ کومه نو د هغوی چې کوم دي نو هغوی داسې مومنټ کوي. بیکاز موږ دا خبره وکړه چې ریسټ اینډ موشن چې دی هغه به ود ریسپیکټ ټو د ابزرور وي. چې کم کس یو شیز ابزرو کوي، یو آبجیکټ ابزرو کوي، د هغه په بیس باندې به ته دا ډیفاین کې چې یاره دا ما سره چې دی نو دا آبجیکټ په مومنټ کې دی که په ریسټ کې دی. په خبره باندې ورسېدی او کو نه رسېدی. بل اگزامپل لیټ سې یو کس چې دی نو په ټرین کې ناست دی او یو دې کې د اگزامپل ورکړی او همدغه اگزامپل دی در کوم چې بیا که ته بک کې ګورې نو آسان وي. یو کس په ټرین کې ناست دی، ټیک ده. لکه دی خواست ګوره لیټ سې دا یو کس چې دی که نه دا د ټرین نه بهر ناست دی، دی په بینچ باندې بهر ناست دی، صحیح ده. او دا یو کس چې دی که نه دا یو کس دا په ټرین کې ناست دی، یو دا کس دی، یو دا کس دی، یو دا کس دی. اوس چې دی په ټرین کې دی، صحیح ده. اوس ګوره دته خو دا کس نه دا چې کوم 1 نمبر دی، دا 1 نمبر، دا 2 نمبر دی. 1 نمبر ته خو دا 2 نمبر چې دی نو څه ښکاري، څه ورته ښکاري، دا ورته ښکاري په موشن کې. دته چې دی نو دا په څه کې ښکاري، دا دته په موشن کې ښکاري. دی څه سوچ کوي، دی دا سوچ کوي چې ټرین روان دی نو دا کس چې په دې ټرین کې ناست دی نو دی په مومنټ کې دی، صحیح ده که نه.
خو که موږ دې ځای کې دا خبره وکړو چې آیا دته به چې دی نو دا پسې کې ښکاري دې 2 نمبر ته چې دا کم بهر کس ناست نو دا به دته پسې کې ښکاري نو دا به هم دته په مومنټ کې ښکاري بیکاز که لیټ سه دی داسې مومنټ کوي که نه لیټ سه دا ګاډی چې دی نو دې اړخته مومنټ کوي نو دا کس په هغه اړخته مومنټ کوي که دا ګاډی په دې اړخ مومنټ کوي نو دا کس په دته داسې ښکاري چې دی دې اړخته مومنټ سټارټ کړو نو دا همغه خبره شوه چې ریسټ اینډ موشن ویل بی ډیفاینډ with respect to the observer the observer په بیس باندې ورته دا ډیفاین کوي چې یاره دا کس چې دی نو موشن کې دی او که نه دی اوس ګوره دې ځای کې یو بله خبره لیټ سه دا کسان چې دي که نه دا په سیټ باندې ناست دي دا په سیټ باندې ناست دي ټیک ده دته خو دا ټول چې دی نو په موشن کې ښکاري ځکه چې ټرین روان دی صحیح ده ټرین روان دی که نه خو دا دننه چې په کم ګاډي کې دا کسان ناست دي نو دی چې دته ګوري او دی چې دته ګوري نو دی به وایي چې هلکه دا په ریسټینګ پوزیشن کې صحیح ده نو دا ریسټ اینډ موشن چې کم دی دا به بدلیږي را بدلیږي with respect to the observer د ابزرور په بیس باندې ورته دا خبره کې چې آیا دا شیز په مومنټ کې دی او که نه دا په اگزامپل باندې سړی پوهېږي بغیر اگزامپل نه سړی نه پوهېږي ټیک ده بیا دې کې چې دی نو ټایپس آف موشنز دي لکه ټایپس آف موشن چې دي نه هغه تا سره څه دي په دې کې یو ستاسو په دې بک کې چې دی نو شته دی ټول نه ښه شیز بک دی کله چې ما لیکل نه کړی نو پېښې چې بک په ګوري ټرانسلیټري موشن دی ریسیلنټ ریکټیلینیر موشن دی curvilinear motion دی random motion دی روټیټري موشن دی وایبریټري موشن دی ټیک ده اوس که موږ د دې چې دی نو خبره وکړو چې آیا ټرانسلیټري موشن چې دی نو څه ته ویل کېږي ګورئ ټرانسلیټري موشن ټیک ده ګوره ټرانسلیټري موشن همیشه دپاره چې دی نو یاد ساته چې ایز ا هول یو باډي چې دی نو څه کوي مومنټ کوي په یو لاین کې ٹھیک ده لکه که د دې مونږ اگزامپل وګورو نو که ته هورس والې ګاډې واخلې ته موټر سایکل واخلې نو هغه چې دی نو تا سره څه چل کوي یو هغه ایز ا هول روان دی لکه یو ګاډی چې رواني نو هغه خو ایز ا هول رواني که نه ټیک ده که یو جهاز روان دی نه خو ایز ا هول رواني که نه که یو کس روان دی نو هغه خو ایز ا هول چې دی نو رواني نو هغه موشن چې په هغې کې ایز ا هول مینز چې غونډه په غونډ آبجیکټ چې دی نو مومنټ کوي دې ته ویل کېږي ټرانسلیټري موشن ټیک ده اوس که دې کې مونږ چې دی نو دویمه خبره وکړو د روټیټري موشنز نو د روټیټري موشنز نه څه مطلب دی چې تحویږي را تحویږي اوس که مونږ وګورو نو د روټیټري موشنز اگزامپل چې دی نو څه کیدی شي لکه که تاسو وګورئ نو ټایر آف ا بایسایکل یا ټایر آف سایکل ټایر آف موټر سایکل ټایر آف ا کار ولې هغه په روټیټري موشن کې چې دی نو روان وي صحیح ده ښه دې کې چې دی نو بل اگزامپل هم چې دی نو داسې کیدی شي بل څه اگزامپل کیدی شي چې لکه که فین وګورئ نو دا هم په روټیټري موشن کې چې دی نو تاویږي صحیح ده نو دغه شانتې دا ټول اوس که بل ته وګورئ چې curvilinear دا curve یاد ساتئ curvilinear motion څه مطلب دی چې په هغې کې داسې curve جوړیږي داسې curve پکې جوړیږي د دې curve څه مطلب دی چې که لیټ سه دلته کې یو بیټسمین ولاړ دی ټیک ده او هغه کله شاټ ووایي نو یو خو فلیټ شاټ وي خو کله چې هغه شاټ وخي که نه نو هغه شاټ همیشه داسې ځي ټیک ده تاسو کم کسان کرکټ ګوري هغې چې په هغه ریپلای کې چې دی نه هایلایټس ښیي که نه هغه چکه ښیي نه هغې میټر چې کله ناپ کوي نو هغه همداسې ولې بیکاز دا کرو موشن دی په دې کې تاسو سره څه جوړیږي کرو چې دی نو جوړیږي صحیح ده بیا د دې نه علاوه ریکټیلینیر موشن دی لکه ریکټیلینیر موشن مطلب دا چې ته په یو لاین کې مومنټ کوي صحیح ده دا ټول دغه دي مین مقصد چې کوم زموږ د دې لیکچر دا چې ته وپېژنې چې آیا کاینمیټکس څه ته ویل کېږي نو اټ از د سټډي آف موشن اینډ ریسټ ډیفاین کول تھرو ریسپیکټ ټو د ابزرور کې به ته بیا اگزامپلز ورکړې او بیا چې دی نو تا سره دا پارټس چې دی نو رالل په دې ځای کې چې دی نو بس سمپل یو کار ته دا وکړي چې ته به سرچ کړي چې یاره ډیلی لایف اگزامپلز آف موشنز تا سره ډیری لایف اگزامپل څه دي ته چې په خپله زندګۍ کې وخت تېری نو په دې کې داسې کم اگزامپلز دي چې هغه ستا د دې موشن سره ریلیټډ دي صحیح ده انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې به سکیلرز اینډ ویکټرز چې دی نو وایي چې آیا سکیلر څه ته ویل کېږي ویکټر څه ته ویل کېږي که کم کسانو زموږ واټساپ چینل نی جوین کړی واټساپ چینل خامخا جوین کړي
نیکسٹ لیکچر کې ملاویږو.